زما عزتمندو الله تبارک وتعالی زما سره په خوږ ایمان خوشاله او دا جلوس او دا راتلو دا ډېر د محبت دي چې چا زړه کې د حضور محبت یا کسان راغونډ شوي دي او زموږ د سلسلې نسبت حاجي تورنګزی صاحب سره دی چې هغه یو داسې انسان و چې شپې به عبادت کول او د ورځې به ورسره جهاد و توره به ورسره نو زما عزتمندو هغه سلسله چې راغلې باباجي ته را رسېدلې ده او تقریبا د هغوی ژوند چې زه یاد کړم الله تعالی اعلی امداد کوي چې انسان پای کې خپل راپاسېږي نو هغې سره بیا ملایکې امداد کوي او که دې صرف دعاګانې کې ډډهوالي او ناستې نو هغې کیسه هم نشته زما عزتمندو زموږ د سلسلې نسبت بیا باباجي صاحب چې هغوی کوم ژوند و چې هغوی په اخلاص روتي وو چې هغوی په اخلاص او په محبت باندې روتي وو نو هغه وخت کې 465 کسان څونه هېڅ شی نه دی هغوی پونچ او سرینګر اخیستي وو اوس بې شمېره تنظیمونه دي یو عین ځای نشي اخیستی نو زما عزتمندو دا د روحانیت د تصوف برکات دي حاجي تورنګزی صاحب سره عام خلک وو شیخان به ونې ټریننګ کړی اوس یې هم نه کړي خو د دین ډېر لوی برکت دی الله تعالی امداد کوي نو زما عزتمندو کم صوفیا کرام چې دي صاحبان چې دي دا هر یو صوفي ځان له ایټم بم دی دوی دا نه وایي او چې کوم صاحبانو سره دوی ظلمونه کړي دي په دنیا کې چا سره ظلم وکړو هغه نه پاتې کېږي د هغې یو بدله راځي هغه به انشاءالله دغه کېږي نو زما عزتمندو دا سلسله چې روانه ده انشاءالله د دې دویم دغه چې کېښود خادم حسین صاحب تاسو وګورئ ممتاز قادري دا د ټولو عالم ژوند بدل کړو یو قرباني ورکړه قربانۍ کې ډېر لوی اثر دی چې قرباني پکې نه کړې ډېر تقریرونه وکړي صرف هغه بس ختم شي خبره نو زما زر هغې چې قرباني وکړه دا تحریک جوړ شو بیا خادم حسین صاحب الله تعالی چې عزت ورکوي که د لاهور ته په ګاډو کې کسان راځي که ډېر راشي 40-50 لاک نه زیات نشي راتلی په څو ورځو کې او دا الله تعالی 1 کروڑ 70 لاک دا الله تعالی دې عزت ورکوي د ملایکو صفونه سبحان الله زما عزتمندو دا الله تعالی عزت ورکوي کوم خلک چې په دې لین کې لګیا دي د حضور صلی الله علیه وسلم غلامانو سره ظلمونه کوي او هغوی پسې ګرځي د سیډیانې کې څوک څه کوي دا هر چا خپل کار دی دوی به قبر کې څه جواب ورکوي کم کسانو چې سا یو کوشش وکړو دې پروګرام کې راله هغوی دپاره خو همدقه یو سوال دی چې دا پروګرام شو هغه پاس دی ټول سوالونه د حضور په محبت کې هغه حل شو دوی به کوم جواب ورکوي نو زما عزتمندو زما د عامو خلکو ته خواست دی چې دوی مسلمانان د قادیانانو شیعګان نه خو هیله نه پکار دوی د خو پکار دی چې دوی دا دونه تنګور دا دونه شرمول نه کوي خپل مرګ د ځان ته رامخکې کړي چې دا مرګ یو رشته او ما نه به دې خبرې تپوس کېږي چې ما به تا په دنیا کې څه کور نو ته به د حضور غلامان تنګور زما عزتمندو دوی ته مې دا التجا ده چې مهرباني وکړي په ځان رحم وکړي نور دا پروګرام انشاءالله روان دی هر یو مسلمان نه به ځان له ایټم بم جوړېږي د هغې یو طریقه ده یو خو چې یو نیک سړی صحبت کې کښېني د هغه اثر راشي دویم اثر دا دی چې انسان ذکر دونه وکړي د کلمې طیبې ذکر چې د فطرت بدل شي یو ثوابان یې لګوي یو دې دونه کوشش وکړي تصوف دا اصلي طریقه داره چې دې ذکر کوي د دننه فطرت بدل شي چې دته ښه ښکاره شي او بد بس دې کامیاب دی دې بیا نه دوکه کېږي بل درود شریف دونه ووایي چې حضور صلی الله علیه وسلم محبت سینې ته دن نشي دا موږ ته چې کوم سفر پروت دی دا ډېر لوی سفر دی او ډېر مشکل سفر دی دا به د حضور په محبت باندې لنډېږي چې محبت نه دا نشته او تاسو لیدلی دي ډېر لوی عالمان چې دنیا کې ډېر نومي خو چې وفات شي د هغه بیا څوک نوم هم نه اخلي قبر پته هم نه لګي نو زما عزتمندو تاسو دا مهرباني وکړئ دا خپل روټین جوړ کړئ صرف په یو جلسه او جلوس باندې نه کېږي تاسو چې وده کېږئ استغفار باندې وده کېږئ په ذکر او په درود باندې کور کې هم تلقین وکړئ دا حالات به موږ ته ښه کېږي ځکه چې څو پورې الله والی قیمت به نه راځي حالات به نه خرابېږي ته په ځان محنت وکړه د اسم ذات د الله دا فضیلت دی چې څو پورې چې دا بني آدم له سکون او خوشحالي ورکوي نو چې ته ذکر کوې او تا ته خوشحالي نه وي او موږ ته به سکون کله وي سکون بله وي چې حالات ښیي نو زما عزتمندو وخت ډېر تېر شو او ستاسو وخت هم نه دا کوم او ما صرف نن دا وکړه زما د خپې کې دونه نقصان دی چې زه په دې ودرېدی نه شم په کونټۍ ګرځم نن هغې له ما دونه زور ورکړو هغې ما ته دونه څه ونه ویلې هغه تکلیف یې رانه کړو دا د دې میلاد برکات دي چې دغه تکلیف ما ته میلاو نه شو نو زما عزتمندو دې کې تکلیف نشته دا کم خلک چې مونږ ته ښکاري چې دا شهید شو
یا زخمی شو یا د جیل کې دی هغوی نه ځان لکه حضور محبت وي هغه ته په دې جمع د حضور په غلامۍ کې راغلی هغې ته به تکلیف نه وي که سخت نه سخت تکلیف ورکړي هغې ته به نه تکلیف نو زما عزتمندو دا لار مونږ پېژندلې نه ده که سړي ته دا پته ولګي خو دا خو امتحان دی لکه چې شهید نه سر کټ کېږي هغه بیا وفات شي هغه بیا دا چې ماله بیا ژوند راکړي چې زما سر بیا کټ شي نو زما عزتمندو دې کې قرباني پکار ده قربانۍ کې ډېر لوی اثر دی ژوند خوند هسې هم نشته دی ژوند په منډه تېرېږي څنګه ژوند دی دا له د العبد ژوند دی د خوشحالۍ نه دی د سکون نه دی نو زما عزتمند دا لږ ژوند چې ځان له ښه کړو تاسو دا کوم کسانو چې قربانۍ ورکړي د هغې ژوند وګورئ عام خلک وو داسې نه چې ډېر علمونو سندونه یې اخیستي وو د ممتاز قادري ته وګوره بیا د هغه کم یو عزت جوړ شو دنیا خلکو په زیاتمونه دعاګانې کوي زما عزتمندو خپل ژوند که جوړوئ دا نه چې تاسو مدرسه کې به سند واخلئ نو ستاسو به د حضور محبت کې کمال دی حضور سره مینه وکړئ صاحبانو تقریرونه وکړه د خدای قبول کړي او خدای زموږ د سینو نه د حضور صلی الله علیه وسلم محبت نه وکاږي خدای دا زموږ تر آخر دمه پورې دا محبت نصیب کړي آخري سوال همدا دی او کامیابي هم په دې سوال کې ده دعا په جمع وکړئ چې الله تعالی دا څونه کسان راغلي تعالی دارین خیرونه نصیب کړي د شرونو او فتنو فسادونو نه په امن کې څونه دعاګانې دي کې مستجابي چې ته الله تعالی بذات صدور څونه د پدرون کې چې صحجتونه د ټول مشکلات آسان کې بیماران له شفا کامله قرضداران د قرض اخلاص کې بیروزګار له روزګار نصیب کې بیا اولاد له اولاد نصیب کې یا الله چې څونه دوستان راغلي دي الله تعالی د هغوی ژوند بدل کړي او دې کې دونه برکات دي زما صرف دا مختصر وایم دا بعضې کسان وایي حالات خرابېږي دا خرابېږي زموږ د ژوند نه برکت وته دی برکت دا وایم چې موږ ته به خلکو که خبرې کولې باباجي صاحب یو ورکوټ یې چینکو او تقریبا 200 کسان صفونو کې غي هغه به شورو شیخانو هغه چای به نه ختمېده دا ولې دا برکاتو دنیا خلک به زمونږ باباجي دور کې دا زه ټول دربو یو کور صرف زمونږ دې کې به تقریبا اچانک 200 کسان راله نو شیخان و منډې والي چې څه به کوو څه به کوو باباجي صاحب ورته وي تاسو په ارام شئ چې الله تعالی مونږ سله پیدا کړي مونږ به هغه کوو او چې الله تعالی مونږ دپاره څه کوم حصه ګرځول هغه به هغه کوي که نه کوي دې کې به چا دیګونه منلو په هغه موقع کې به رسول هغه به څه ټینشن خو زمونږ د عقیدې ډېرې سیټ نه دي وي تم خمې او دیم بد نه وي چې نرمي بس خبرې ټیکې وکړي دغه زما عزتمندو که کله موږ مضبوط شو په دې ادعا باندې هر څه ډېر دي دونه خوشحالۍ دي د حد نه زیاتې دي میرزا سکندر ته باباجي لاس واچولو خو د هغه دا و چې ما سره الله دی وهو معکم اینما کنتم ما سره الله دی ما ته څوک څه نشي ویلی نو چې لاس یې واچولو سترګې راوپړسېدې یو ته یو کته یو اداره بنیانو بدماش دی باباجي ورته داسې وکته په بدماشانو باندې خدای پاک تباه کړو بدماشانو په چړو والې شو لیاقت باغ کې بل داسې وکړو چې دی مینټل دی هغه لیونی شو باباجي چې کوم ژوند د صاحبانو هغې کې الله قرض نه دی کړی ولې هغوی د هغې لپاره 24 ګنټې وکړلې وې که موږ لږ سم شو زموږ ټولې دعاګانې قبلېږي